الله تبارک و تعالی فرمائی چې اے مومنانو او اے د ایمان خاوندانو تاسو د یو بل د مالونه په ناحقه طریقه باندې مخوره لکه مثال په تور د یو انسان نه تا غلا وکړه نو دا ناحقه ده د یو انسان نه د په زور او زیاتې باندې شی واغېست چې موږ ورته غصب وایو نو دا ناحقه ده ډاکې په ذریعې باندې د مال حاصل که دام په ناحقه طریقه باندې حاصلول دي او داسې نورم د ناحقې ډېر زیاتې طریقې دي تاسو په معاشره کې په خپله په هغې باندې پوهیږئ نو په ناحقه طریقه باندې د بل مسلمان مال خوړل دا جایز رونو نه دي انسان به د الله بندگی کوي او د الله عبادت په کوي عبادت ویل کېږي بندګۍ ته او بندگی څه ته وایي چې انسان د الله پاک حکم ومني چې الله څه وایي هغه وکړي او چې الله انسان د څه نه منې کړی د هغې نه ځان وساتي نو عبادت یوازې مونځ ته نه وایي چې یو سړی مونځ کوي او دې د هغې سره حرام هم کوي نو مونځ خو کوي خو الله وی حرام مه کوه نو او دې یې کوي نو څه مقصد چې په دې کې د الله حکم نه منمه نو دا د الله څنګه بندګي شوه ځکه چې الله درته د مونځ حکم وکړو نو دا حکم د الله منې نو الله وی غلا مه کوه د غلا نه منې کړی هغه به منې الله وی د مسلمان وینه مه تویوه دا در باندې تویول حرام دی هغه به هم منې الله وی غصب مه کوه الله او د الله پیغمبر وی د غصب نه به هم ځان ساتې د ډاکې نه به هم ځان ساتې نو چې انسان د الله ټول حکمونه ومني او الله چې څه ویلي د هغې نه انسان ځان وساتي نو هله به د انسان د الله پاک بندګي وکړي او دوه قسمه حقوق تیرونو یو حقوق الله دی لکه دا مونځ موږ کوو نو دا په موږ باندې د الله حق دی که ده ونه کړو الله به یې تپوس کوي روجه موږ نیسو دا په موږ باندې د الله پاک حق دی که موږ روجه ونه نیسو الله به یې تپوس کوي خو بیا هم که الله پاک وغواړي او د الله پاک خوښه شي نو که تا مونځ هم نه کړی او الله دې بخي نو الله دې بخلی شي الله که درته د خپل حق ماف کوي نو الله به درته خپل حق ماف کوي خو د بنده حق الله نه ماف کوي تر څو پورې چې بنده نه ماف کړی د یو انسان حق در باندې پورې دی او هغه انسان تا خپل حق نی ماف کړي نو رب العالمین یې درته نه ماف کوي اگر که یو روپۍ ولې نی یو صحابي راغی د دواړو جهانو سردار مبارک ته فرمایي د الله رسوله که زه د الله پاک په لار کې شهید شم او د الله پاک په لار کې قتل شم آیا رب العالمین به زما گناهونه ماف کی د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وی او چې ته مخ په مخ باندې جنګېږې او کافر ته شا نه کوي یعنې ونه تښتې او مقصد د رضا د الله یو د ثواب حاصلول نه الله پاک به ستا ګناهونه ورجوي او الله پاک به ستا ګناهونه ماف کي که ته شهید شوې د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وایي ته بیا ووایه تا څه وې هغه صحابي ورته وایي د الله رسوله که زه د الله په لار کې جنګېږم او زه قتل شوم او شهید شوم د جهاد په میدان کې آیا الله به زما ګناهونه وبخي د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وایي او که ته جنګېږې مخ په مخ او کافر ته دې شا نه کړه
او مقصد د الله رضاوي او ته شهید شو او قتل شوی نو الله بستا گناهونه تا نو رجی د نبی لرکی خو الا الدین مگر که پردی قرض در باندې پوری او پردی حق در باندې پوری نو که د شهادت په شانت لوی مرتبه در تملو شي پدیم الله پردی حق در ته نه مات کوي حالان کې د شهید ډیر لوی مرتبه ده الله شهدا ته جمدی ویل دي جمدی نو د جهاد په میدان کې چې د خپل وینه توی کړه او خپل ځان د قربان ک رب العالمین پاغي باندې پردي حق نه ماف کوي او پردي حق نه بخي نو کله غواړي خپل حق بدر ته ماف کی او پردي حق کډیر رکوټ او معمولین وین الله پاکه ماف کینا د دوړو جهانو د سردار مبارک یو صحابي دی مدعم دا غنوم دی او د پاک پیغمبر مبارک غلام عمریو نو کی جاوی را کوزول د سورلونه یو غش راغ ناگهانی او دا مدعم پاغی غشی باندې ولګید چې ولګید بس شهید شو د شهادت مرګ ورته ملو شنو یا د جهاد په میدان کې د کافر د لاس مړ او یا ناگهانی غش راتلل او پاغی باندې لګیدل نو یو خو صحابیم دی بل د دوړو جهانو د سردار مبارک غلامم دی بل خدمتم کوي کی جاویم را کوزئی بل ناشنا غشر یو طرف نه راغی پته نه لګی د پاغي باندې ولګی شهید هم شو صحابه او دخلین او خطل و استاد پر د جنت مبارک ځکه یو خود رسول الله مبارک مرګره بل د پاک پیغمبر مبارک غلام خدمتم کې او پغشی باندې ولګی د شهادت مرګ دینو جنت د استاد پر مبارک شي پاک پیغمبر مبارک او فرمایل هرگز نه د غنیمت د مال نه چې د کم صادر اوچت کړي دي نو هغه صادر د پاسه د اور شغلې راوري د اور شغلې کله چې انسان د کافرانو سره جنگو کی او د کافرانو نه کم مال پاتې شنو دی ته ویل کېږي مالی غنیمت پدې کې ټول مجاهدین شریک دي هغه مال به په مجاهدینو باندې تقسیمیږي نو دغه صحابي د جهاد په میدان کې د مالی غنیمت نه یو صادر اوچت کړو او غلایت په خپل نیت کې نه ده کړي مقصد به دا چې په دې مالی غنیمت کې زما د نور مرګرو حق مشتا نو زمان پکې یو حق دی نو به تاسو ته صادر اوچت ک نو د دوړو جهانو سردار مبارک وي هرگز نه هغه صادر چې د مالی غنیمت نه اوچت کړي دی هغه نه په د اور شغلې پیراوريږي د اور شغلې ولی زکه دغه صادر کې کده د یو ایسو یو حق شته خود نور پکې هم حق شته نو کې انسان تر شهادت په شانتي مرتبه ملو شي خو چې پردي حق په پوری نو رب العالمین هغه پردي حق دانه بخي یو بل مبارک کرکره دا غنوم دی هغه وفات شو د دوړو جهانو سردار مبارک او فرمایل هو فی النار حالان کې صحابي دی د رسول الله مبارک مرګره دی او پاک پیغمبر مبارک او فرمایل هو فی النار پور کې دی رسول الله مبارک تعالی پاک خو صحابه حیران شو لال چې ویلټو نو داغه چې کم مالو نو پاغه کې د مالی غنیمت نه یو چوغو چتا کړي دی جمی کې د یخنه کې خلک د قبا د چوغو چتای هغه چتا کړي هغه په خپل ذهن کې دا سوچ کړي چې یاره د خیبر کم مالی غنیمت کندا کم مالی غنیمت ته پدې کې د نورو می سشت او زمام شته راشه په خپل حصہ کې بدا چوغزو چته کما حالان کې هغه چوغه کې د دمی سو د نورم وا لا تقسیم خونو شوه د دوړو جهانو سردار مبارک او پرمایل هو په نار ولی د نور حق پکې دی
نو د پاک پیغمبر مبارک مرګری ته الله پاک پردی حق نه بخي چې معمولی حقی نو موت ته رب العالمین پردی حق څنګه وبخیرونو نن سبا به موږ لک په خپل حال باندې سوچ وکړو خلکو د خپل خپو د لاندې سس کړي د ارچا خپل وستنو هر سړی د خپل وس مطابق چې سوسی کیږي د خپل وس مطابق لا کوي د وعظ او د نصیحت کتابونه یو واقعه ذکر کړی ده و یو عالم ډیر نیک او تقوادار انسان ټول عمر درسونه کړی دي خلق د خلق اصلاح کړی ده د خلکو تربیتونه کړی دي پرزی کړی دي نوافلی کړی دي او په درس او تدریس کې وخت تیر کړی دي دا عالم وفات شو چې وفات شو سروزه پکې تیر شوی یو شاګرد د عالم په خوب کې ولید چې په خوب کې ولید سخت ګرمي د انوار دی او دغه استاد په اغه نور په پاغه سخت ګرمه کې ولړ دی بالکل لغړ بربن ولړ دی په دغه سخت ګرمه کې ولړ دی کله یو طرف ته منډي وای کله بل طرف ته منډي وای پس عذاب کې مبتلا دی نو دا شاګرد ورته په خوب کې فرمایي چې استاد جی محترمه تا خو ډیر زیات درسونه دي کړی دي طالبانو ته شاګردانو ته سبقونه خولې دي د الله ډیر عبادتونه دي کړی دي او د خلکو اصلاح دي کړی ده د خلکو تربیتونه دي کړی ټول عمر د الله په عبادت کې تیر کړی دي نو په دې عبادت کې ستا یوم نه دی قبول شوی دا عالم ورته سوی مال چې رب العالمین د کوم عبادتونو توفیق را کړیو عبادتونه رب العالمین زما قبول کړی دي نو دا شاګرد ورته وی چې استاد جی تعالی خو الله د ډیرو عبادتونو توفیق در کړیو منځونه بده کول نوافل بده کول روجي بنی دی ولې درس او تدریس بده کو د خلق اصلاح بده کوله او ډیره پاکه ژوندۍ دې تیر کړی ده نو چې الله دې اعمال قبول کړي نو دا زده په دې عذاب کې ولینم دا دومره تکلیف کې ولینم په دې سخت ګرمه کې ولاړې او یو خوا منډې وي او بل خوا منډې وي نو دا عالم ورته وي په خوا غربتو دا ماشینونه نو وی زما جامې شلیدلې کور کې ستن نه نو ما د گاونډیانو یو ستنو غوښته په هغه ستن باندې ما خپل جامې وګنډلې هغه ستن مې پالماره کې خودا او نیت مې دو چې ور به کونو نن به ورکو سبب ورکو ماوی چې رکوټه شیر خور به کونو هغه ستنوم داسې زما پالماره کې پاتې شو مرګ راغی او زمړ شوم نو هغه ستن پردی حق او پردی حق الله پاک بخینا عبادتونه خو می ډیر کړی دي الله ته مقبول دي پردی حق الله پاک نه بخي نو د هغه یوې ستنې د وجنه پدی عذاب کې مبتلا یم الله را له سزا پدی یو ستره باندې را کوي دا شاګرد چې د خوب نه را پاسید خوب اگر چې حجت شرعی نه دی اطمینان قلبی پر راضی د خوب نه را پاسید نو چې سار شنو راغی نو وریو ډبو نو د دې عالم زوی ورلروت ویره یو تپوس تر نکوم ستاسو دی والد صاحب خود چانه سراغشتی نو اغوی دا سے سوچ کې پری وقتل نو دی وتی ما بیگا خپل استاد په خوب کې لیدلې دي ولال دی په سخت دوب کې او سخت ګرمه کې او سا عذاب کې مبتلا دی کله یو طرف ته منډي وي یو کله بل طرف ته منډي وي ما ورته وی چې استاد جی تا خو درسونه کړی دي تا خو منځونه کړی دي تا خو تلاوتونه کړی دي ذکر او اذکار دي کړی دي ټول عمر دې په عبادت کې تیر کړی دي نو یوم پکې الله نه دی قبول کړي نو د ما ته وی چې داسې نه ده الله چې مال د کوم عبادتونو توفیق را کړیو هغه الله قبول کړی دي خو ما د یو گاونډي نستن راغشته و جامې مې په ګنډلې
او هغه ستن ما کره کور کې پاتې شوې ده او زه مړ شویم نو ما ته سزا په هغې ستن باندې میلاویږي. زوی یې بالکل خوب دي رښتونه دی د پلانکو ګاونډیان نه زما پلار ستن راغشتې وه په هغې ستن باندې مې پلار کپړې ګنډلې وې چې پلار مې مړ شو په موږ باندې غم راغی الماری کې پرته ده موږ وې ورېږه چې یو څو ورځې تېرې شو ور به کړو. دا شاګرد یې ورته وایي د پلار شاګرد دی شابه که خبرې پرېږده هغه ستن راوړه هغه ستن یې زوی د الماری نه راوړه دا زوی هم شو دا شاګرد هم شو لاړ هغې ګاونډیانو ته یې وروډبه هغه سړی راووت د خوب ټوله قصه یې ورته وکړه او ستن یې ورله ورکړه هغه سړی په ژړا شو چې دا خو زمونږ استاز دی دغه موږ ته ټول عمر نصیحتونه کړي دي د خو ډېره پاکه زندګي تېره کړې ده او زمونږ په دې یو ستن باندې دی دومره په تکلیف کې مبتلا و ډېر یې وژړل و یا الله دا ستن چې د څومره وخت ایساره کړې ده کور کې الله موږ ورته بخشش کړی الله ته وبخه زمونږ د طرف نه ورته بخشش دی. شاګرد راغی کور ته اوده شو یو شپه تیره شوه بله شپه تیره شوه الله ته سوال نه کول چې یا الله استاز دې راته په داسې شکل کېښود چې په عذاب کې مبتلا و الله ما ته پته نه لګي هغې خلکو خو بخت چې تا به بخلي او که نه الله ما ته خپل استاز وښایي چې څه حالت کې به الله خو بادشاه دی نورې ورځې پکې تېرې شوې الله ته به یې ژړل چې رحیمه ربه ما ته خپل استاز وښایه چې تا به زما استاز سره څه کړي د الله شان ته ګوره بیا استاز په خوب کې ولید یو شپه د جنت په باغونو کې ګرځي خشته جامې یې چولړې ډېر زیات خوشحاله دی او خوشحالۍ کې ګرځي. استاد جي دا مخکې خو مې په غم کې لیدې وې اوس خو په جنت او په باغونو کې ګرځي او ی الله پاک په خپل فضل او احسان جنت ته راوستم وی دا مخکې ولې نه راوستې ورته یې په ما باندې پردی ستن پورې وه هغه ستن هغه پردی حق هغه هغوی ته ورسېد چې پردی حق مات شو الله راته وی راځه زما په فضل باندې جنت ته ورداخل شه الله جنت ته ورداخل کړم. نو چې یو عالم ټول عمر د الله په عبادت کې وخت تېر کړی دی منځونو او دسونو کې وخت تېر کړی دی ذکر کې وخت تېر کړی دی د قرآن په تلاوت کې وخت تېر کړی دی درس و تدریس کې وخت تېر کړی دی هغه ته الله یو رکوټ ستن نه بخي نو دا موږ چې دومره هر څه د خپو لاندې خلکو کړي نو دا به الله پاک څو بخي دا به الله څو بخي اخر موږ به کله هوښیارېږو کله یو انسان سره د دوکه وکړه هغه سره د ټګي وکړه په تجارت کې هغه د دوکه کړ نو زمونږ خلک وایي دوکه مې کومې وه بېوقوفه ځان دي و ځان دې دوکه که ځان دې را جهنم خشاک کړ ځان دې تباه و برباد کړ پردی دیوال دی نیولې دی ښه درته پته چې دا دیوال زما د ګاونډي دی دعوه دې پې وکړه وایي زه یاره دیوال خو مو او که نه ځان دي و هغه دې نه دیوال پردی ځمکه دې نیولې ده یو لې ځمکه امام الانبیا فرمایي یو لیش چې د پردی ځمکه چا نیولې یو لې ځمکه نو دا به د اوو ځمکو پورې ده په دې غاړه کې وې ځان دي دا به ګرځئ دا خو مه وایه پردی ځمکه دې ونیوه پردی ځمکه او په پردی ځمکه دې جومات جوړ که جومات او په هغې جومات کې ته منځونه کوه منځونه غاړه دې خلاصېږي خو ستا ثواب نه کېږي دا مه وایه چې یو په 20 ثواب به ما ته میلو شي غاړه به دې خلاصه شي د غصب په ځمکه کې دې خو لیکن د دغې چې کوم مضاعف ثوابونه یې د هغې په تمه کېږم نن سبا خدا شي نشته خو چې چا کم ځای ونیو هغې قبضه کړې چې ګورې چا په مخبرو کې مدرسې جوړې کړې دي دا خو مخبرو ته وقف شوي دي ته لږ سوچو که تا نه خو خدای دا تپوس نه کوي چې دا مدرسه دې ولې جوړه کړه او جوړه دې نه کړه ځان له وړې غاړه بندې کار د خیر کې تا تره ثواب کار ښکاري غاړه دې پې ځان له بنده کړه داسې خو به هم نه کې یا مثال په طور سړک دې رونی او په سړک کې دې جومات جوړ که نو دا د ثواب کار خو نه دی دا خو د ټولو حلق و حق ته هغه دې رونی
خلق به پکې منځونه کوي او په دې نیت چې زمونږ به د جمع ثوابونه مضاعف کېږي هغه ټول عمر جومات ته چې کوم دی 15 منټه ځي راځي هغه هم په دوکه کې پراته دي نه تا نه خو خدای دا تپوس نه کوي چې وس دې نشته مه جوړوه که نه د بل سړي به وس کېږي ځمکه به والي په پاکه ځمکه کې به جوړه کړي سرکاري حد کې ولې مدرسه جوړې سرکاري حد کې ولې جومات جوړې سیب خو چې چا څه وسته لاړ بشي پردې شوتل به راوړي یې رومي و پردې څانګې به راوړي بیومي و دغه شوتل دې راوړ دا دې غوا ته واچو الله الله زمون علماو ته وګوره د هغوی زندګۍ ته وګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په کوفه کې اوسېده امام ابو حنیفه صاحب ته چې پته ولګېده چې یو غل چیلې غلا کړې ده او هغه چیلې خرڅه کړې ده په چا باندې پته نه لګي چې چیلې څه ده امام ابو حنیفه صاحب د چا نه تپوس کوي د چیلې عمر څومره وي وایي یاره 7 کالو پورې چیلې جمدی وي 7 کالو پورې امام ابو حنیفه صاحب د چیلې غوښه نه ده خوړلې د قصاب نه پته نه لګي چې هسې نه په قصاب دا چیلې چا خرڅه کړې ني او هسې نه د هغې غوښه ونه خورمه دومره پاکه زندګي تېره کړې ده امام احمد ابن حنبل صاحب زمنګ د فقه لوی امام تیر شوی د امام احمد ابن حنبل کور تراغ صاحب د کشف او د کرامتو بیبي ورته ډوډۍ کې خود خزه ته وای چې نوړې خولې ته چته کړه وته وای خزه د دې ډوډۍ نه خو مال د حرام بوی راځي خزه ورته وای صاحب حرام پکې د کم زین دي او بم زمنګ د کور دی اولم زمنګ د کور دی خشاک زمنګ د کور طبخه زمنګ د کور هر څه زمنګ د کور دی حرام د کم زین رااله امام احمد ابن حنبل ورته وینا د دې ډوډۍ نه مال د حرام بوی راځي نه خورم امام احمد ابن حنبل هغه ډوډۍ نه خوړه خو خزه ته وی ک سوالګری غوښتا نو دا ورته وای چې ګوره احمد ابن حنبل دا ډوډۍ نه خوړل ډوډۍ کور کې پرته و سوالګری راغی الله پاک مو بخې خیر راوړي هغه ډوډۍ ورله د ماشومانو په لاس باندې ولېږله چې دا واله خو امام احمد ابن حنبل ګورې نه ده خوړلې هغه هم زمونږ د زمانې په شانتې سوالګري نو هغه سوالګري ورته وایي چې دومره لوی امام احمد ابن حنبل دا ډوډۍ نه ده خوړلې زما څه کار دی چې دی خورم په دې کې به څه چلي نه کور چا خوړه نه سوالګرو خوړه وخت پکې تیر شو د امام احمد ابن حنبل صاحب کور والو هغه ډوډۍ چاله ورکړه د دجلې دریاب ته وغورځوي کبان خو به خوري کنه ډوډۍ د دجلې دریاب ته وغورځول سر وځي پس امام احمد ابن حنبل صاحب تپوس وکړه وایي هغه ډوډۍ شته که چالم ورکړه وایي نه تا خوړه او نه سوالګرو خوړه سوالګرو به هم وی چې دومره لوی امام احمد ابن حنبل نه ده خوړلې زمونږ څه کار دی چې دا ډوډۍ خورو موږ د دجلې دریاب ته غورځولې ده امام احمد ابن حنبل صاحب کبان خوښو په ټول عمر کې تر مرګه پورې امام احمد ابن حنبل صاحب د دجلې د دریاب کب نه دی خوړلی پته نه لګي چې د کم کب خېټې ته به دا ډوډۍ تلي اسې نه هغه کب ونه خورم حالان کې کب په دې مکلف نه دی چې حلال بخوري او حرام به نه خوري که کب حرام مو خوړل نو د هغې کب هغه خوراک تاله جایز دی دې ته ورعوئ حرام خو څه کوي چې د مشتبهاتو نه هم ځان ساتي زمونږ امامانو د مشتبهاتو نه هم ځان ساتلی دی مونږ خو په دنیا کې ګرځو په مونږ باندې سترګې پټې دي دا ولې هغوی د قرآن نه خبرو د پاک پیغمبر واک د حدیثو نه خبرو بس هغوی ته پته وه هغوی د احتیاط او د ورع او د تقوا د پرهیزګارۍ زندګي تېره کړې ده الله پاک دې زمونږ او ستاسو داسې زندګي پاکه د پرهیزګارۍ او د تقوا زندګي د الله پاک زمونږ او ستاسو نصیب کړي نفلونه کم کوه فرایض کوه واجبات کوه نوافل کم کوه دومره مکوه خو ځان د محرماتو نو ساته ستانه لوی عبادت ګزار بل نشته بس
لوی عبادت گزار به التانه جوړیږي ځان د محرماتو نو ساتي چې کم شیزونه الله حرام کړی دي او داغې نه ذات ساتي اگر چې نوافل لکم دي ال بل عبادت گزاري. زمنګا په دې محدثینو کې یو محدث تیر شوی دی عبد الله ابن مبارک، دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی او زمون محدثین حضرات دته امیر المؤمنین په الحدیث وی، امیر المؤمنین په الحدیث وتوی ډیر لوی لقب ورله ورکړی دی امیر المؤمنین په الحدیث، امیر بادشاہ ته وی ډیر لوی لقب ورکړی او واقعي ډیر لوی محدث تیر شوی دی عبد الله ابن مبارک. د نوم دی عبد الله او د پلار نوم مبارک. د پلار مبارک غلام او د قاضي غلام. د هغه قاضي باغونو نو چې کم د انارو باغو نو د هغه انارو باغ د خدمت د پاره د مبارک منتخب کړو وی ته د دې خدمت کوم. هو قاضیم زمنګ د زمانه په شانته قاضی نو او داسې جج نو، نیک انسانو، حرام خور نو، پاک انسانو، پاک ګډ وډ سړی نو. بعضی وخت کې به د باغ ته راغی یو ځل د قاضي صاحب میلمانه راغلی ډیر قروبي تعلقدار میلمانه راغلی ناستو ګپې شپې لګولې. دا قاضي ورته وی راځئ مړه باغ ته ولاړ شو، شین باغ کې به ناست یو انار به مخورو دا ګپې شپې بالته لګو هلته به لږ وخت تیر کړو. هغه میلمانه ځان سره را روان کړل او دغه قاضي ورته وی زما د باغ داسې خواږه انار دي داسې چې په دې علاقه کې به زما د باغ په شان انار پیدا نه کړي. ډېر غټ انار دی او ډېر خواږه انار دی او ډېرې اوبه دي پکې و. ټوله لار باندې د خپل باغ د انارو صفت وکړ. چې کله دې باغ ته راورسېدل مبارک یې ولید. مبارک ورته ځای برابر که صاحب دلته کښېنې غم کښېناستل، میلمانه هم کښېناستل، ګپې شپې لګولې. د قاضي صاحب د مبارک ته مبارک لاړ شه مزیدار خشته خواږه انار روشو کوه خواږه. مبارک لاړ انار یې روشو کول وی دا راته په من باندې مات کړه. هغه انار یې ورته په منځ باندې مات کړل چې هغه بادشاه قاضي کاکا خولې ته کا انار تریو دی. د بل انار ټنګرې تروه ده میلمانه خو غږ نه کوي. دی ملامت هم شو چې ما خو په ټوله لار باندې د انارو صفتونه وکړل چې خواږه د ما د باغ په شان خواږه انار نشته خو تراوه دي. وی ورشه مبارکه د نورو انار روشو کوه. مبارک لاړ د نورو اونونه انار روشو کول چې هغه انار یې روشو کول هغې ورته کېښودل چې هغې مات کړل هغه هم تراوه دي. قاضي صاحب نورم ملامته شو. مبارک لاړ شه خواږه انار راوړه د نورو نه روشو کوه. هغه لاړ د نورو اونونه انار روشو کول چې هغې راوړل ورته مات کړل هغه هم تراوه دي. قاضي صاحب خو په ټوله لار د خپلو انارو صفتونه کړي. ډېر زیات میلمنو ته ملامته شو، ډېره غوسه وله ورله. مبارک ته وی بېوقوفه 12 کاله مې در باندې د انارو د باغ خدمت وکړه. 12 کاله اوسه پورې تا ته په دې 12 کاله کې پته ونه لګېده چې د کومو بوټو انار تراوه دي او د کومو خواږه دي. زه د میلمنو ته ملامته کړم. زه درته ویم خواږه انار راوړه ته ما پسې تراوه انار راوړي. مبارک غږ نه کوي، سر یې ښکته کړی غږ نه کوي. وی بېوقوفه تا ته ویم که نه جواب راله راکه بېوقوفه 12 کاله دی او تا پکې خواږه او تراوه انار اوسه پورې معلوم نه کړل چې د کومو بوټو انار خواږه دي او د کومو تراوه دي. مبارک ورته وی قاضي صاحب زه تا د دې باغ د خدمت دپاره منتخب کړم په نورو غلامانو کې او په ما باندې د دې باغ حفاظت او څوکۍ کې. تا ما ته نه دي ویلې چې یاره انار اخوره چې د کوم بوټي انار خوږ دی او که د کوم بوټي انار تریو دی. دغې سره خو زما کار نشته.
وی ولې چې تا دا 12 کاله خدمت وکړ نو تا ته پته نه لګي چې کم خوږ دی او کم تریو دی ورته وی نه وی ما 12 کاله خدمت وکړ خو زما قسم په رب د کعبې که اوسه پورې ما ستا د دې باغ د انار دانه خوړلې دی 12 کاله کې ما خوړلې نه دی ما ته ځان له راشکولې نه دی ما ته څه پته لګي چې د کم بوټی خوږ دی او د کم بوټی تریو دی قاضي صاحب چې دا خبره واورېده خو په خپل هم پاک انسان و څه یې واخېسته چې ما خو ورته 2-3 ځله بېوقوفه وې او ورته پته هم وه چې مبارک پاک سړی دی میلمانه یې هم ډېر زیات حیران نه شو قاضي صاحب کور ته لاړ ډېر زیات خوشحاله او قاضي صاحب ډېر زیات خوشحاله او ښځې ته وایي ښځې ما له خو الله لوی عهده را کړې ده خو نن ما ته الله پاک یو پاک انسان میلو که پاک او زما دا لور د ډېره زیاته خسته ده او دا د خپل غلام له ورکوم ښځې ورته وي سړیه چې ستا څنګه خوښی نو هغه مبارک یې راوست وی مبارکه زادوم دی خو په یو شرط باندې وی جی په څه شرط مې زاده وی ازادوم دی خو زما یو لور دا به درته په نکاح کوم ګورئ مبارک ورته وی چې ازادی مې دا به په ما باندې احساني خو قاضي صاحب زما څه دي ستا خو بلا مال دی او ستا بلا دولت دی ستا لور تا کره وخت تیر که زه غریب او فقیر سړی یم ما سره به ستا لور څه وخت تیر کړي او زه په هغې باندې څه وخورم وایي مبارکه ته زما لور ته غاړه کېږده وایي چې ستا څنګه خوښی نو هغه مبارک قاضي صاحب ازاد که او هغه خپله لور ورته قاضي پور په نکاح کړه او ورته یې وی دغه د انار باغ چې 12 کاله ستا خدمت کړی دام ستا کور یې ورله واغېشت د کور سامان یې ورله واغېشته جوړې هم ورله وکړې بلا سامان یې ورته وغورځو هر څه یې ورته وغورځول ګوره حلال چې د حرامو نه ځان ساتي نو ګوره ورته باغ ورته میلو شو کور ورته میلو شو ښکلې جینۍ ورته میلو شوه د مبارک له الله پاک د هغې نه یو بچی ورکه هغه یې نوم کېښود د عبدالله چې مشهور دی په عبدالله ابن مبارک سره د نوم طالب نه تپوس کوه د هرې مدرسې د طالب نه تپوس کوه عبدالله ابن مبارک په پیژني عبدالله ابن مبارک لوی محدث د زمانې ته جوړ شو لوی محدث یو ځل د مامون الرشید چې کوم ښار کې اوسېده بادشاه دی هغې ښار ته راغی چې ښار ته راغی دومره خلکو د عبدالله ابن مبارک استقبال وکړه چې د هغې څه اندازه نشته مامون الرشید بادشاه تپوس وکړه شور دی او په ښار کې ډېره زیاته ګڼه ده خلکو ورته وی عبدالله ابن مبارک راغلی دی مامون الرشید بادشاه مو کتل او ښځې مو کتلې دا ښار د خلکو نه ډک دی ښځه ورته وایي تم ځان ته بادشاه وی چې یو ځای ته لاړ شي نو سرکاري هلک د استقبال کوي بادشاه او عبدالله ابن مبارک دی چې ټول ښار ورته بند دی یو یې په یو مخ ښکلی بل یې په بل مخ باندې ښکلی څوک یې لاسونه ښکلی ورشه د خلکو پړونو باندې بادشاهي کوي مامون الرشید بادشاهي واقعي چې بادشاه همدغه دی چې د چا سینه الله د امام الانبیا د حدیثو نه ډکه کړې ده بادشاه خو هغه دی زما به څه بادشاهي یو 3 ورځې پکې عبدالله ابن مبارک هغې ښار کې تیره کې خو دا خلک ته تاوېدل مامون الرشید بادشاه په ځان ویرېد چې خلک خو ټول د ده نه تاویږي چې ته بادشاهي رانه وانلي هوښیارو په یو چټ باندې ورته لیکل چې عبدالله مبارکه زما دې درته سلامي تا ته ډېر پاک انسان خو دا کم ښار ته چې راغلی نو دا ښار په تا باندې ډېر زیات تنګ دی ستا د اوسېدو نه دی ډېر زیات در باندې تنګ دی ستا د اوسېدو دا ښار نه دی عبدالله ابن مبارک چې خط ته وکتل بس پوه شو چې بادشاه په خپله بادشاهي باندې یریږي چې دا رانه وانلي او دا ستا د اوسېدو قابل نه دی مقصد دا دی چې زه نو د هغې ښار نه لاړ دا پاک انسان و الله ته پاک بچې پیدا کړ چې د پاکه خټې د هغې نه به پاک پیدا کېږي
نو عبدالله ابن مبارک چې حدیث د کول نو احادیثو پسې به ګرځېدل. دا کاغذ کم دیو 170 هجری کې د کاغذ ایجاد شوی دی. غټي غټي کاغذونه به دا نری کاغذونه کم دیو. نو عبدالله ابن مبارک او قلمی په ګوتو باندې به لیکل کېدل. یو کتاب چې به لیکل شو دا غینه به بل طالب ځان له په ګوتو باندې کتاب لیکه. چاپونه نو ما په خپل قلمی نسخې لیدلې غټ غټ کتابونه مې لیدلې. نو عبدالله ابن مبارک په مروه کې حدیث د کول او د هغې مروانه دا په ایران کې یو ځای دی او د هغې مروانه عبدالله ابن مبارک غالبا چې لاړ دمشق ته 3 میاشتې ولګېدې. 3 میاشتې په بسته ورسره د کتابونو ورسره دي. 3 میاشتې کې هلته لاړ چې 3 میاشتې کې عبدالله ابن مبارک هغې ځای ته لاړ. هغې ځای کې خپله بسته کوله وکړه عبدالله ابن مبارک. نو چې کله بسته کوله وکړه نو په بسته کې یو پن قلم و پکې. اوخو دا قلم خو ما د مروه کې د یو ملګري نه اخیستی او د هغه نه مې اخیستی و چې په دې باندې لیکل کوم بیا دله در کوم. دا خو زمیر شوی دی او دا خو ما په بسته کې دلته او داسې د موټرو د لارو مزلیم نه وي. یا به پیاده تلي یا به په خر تلي یا په قچر یا په اوښه دا مزلې به وي. دا خو مې 3 میاشتې مزل کړی دی. اسې نه چې مړ شم او دا پردی قلم را سره پاتې نشي. الله خو پردی حق بخینه سبکو. د هغې ځای نه عبدالله ابن مبارک را روان شو او مروه ته واپس راغی. 3 میاشتې مزل یې وکړ. نو 3 میاشتې کې تللی و 3 میاشتې کې راغی بیا به 3 میاشتې لګي هغې ځای ته د سبق دپاره. دا 6 میاشتې مشقت عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین په الحدیث لقب چې ورکړی شوی دی هغه برداشت که. خو اسې نه پردی قلم را سره پاتې نشي مړ نشم اخرت ته یو نسم ځان سره. دومره پاکه زندگی زمونږ محدثینو تیره کړې ده. ورته پته وه چې مونځ الله غواړي راته به ماف کړي که روژه مې نه نیولې الله غواړي راته به ماف کړي. خو پردی حق الله وایي ماف کوم نه بس او د جهنم سزا او عذاب تاغي ته څوک د ټینګ دی رب العالمین دې مونږ وساتي. نو زمون محدثین او حضراتو دومره پاکه زندگی تیره کړې ده. پاکه دا ګډ وډ شی دا به د هر څه زایل کی هر څه. زمونږ په دې محدث زمونږ په دې علماو کې حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم تیر شوی د علوم دیوبند او دا ټول طالبان علماء پیژني او داغه استادو مولانا محمد یعقوب رحمت الله علیه ډیر پاک انسان تیر شوی د استادو د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه استادو. یو ځل ورچا دعوت کړو ډوډۍ ورلکړې و. نو چې ډوډۍ ورلکړې و نو خوراک ته ناستو او داغې نه یو نوړی دوه داغې خوراک یو څو نوړی ته وخوړی چې ورته پته ولګېده چې دا چا مال دعوت کړی دی. نو دا سړی داسې دی چې د آمدن او مال پاک نه دی. بس هغه ډوډۍ په ځای باندې پرېښوده چې ما ته د مخکې نه پته وه چې د مال او آمدن پاک دی ما به نه خوړه. اوس خوشي خېټه ته تللی دی نور یې په ځای پرېښوده. وی چې رالم کور ته وی د الله شان دی په دې وجود کې مې تیارې پیدا شوې. تیارې وی کله به میړه یو ګناه ته کېده کله به میړه بلې ګناه ته کېده. کله به مې په دماغ او په زړه کې د یو ګناه سوچ تېرېده او کله به مې د بل ګناه سوچ تېرېده. په غیر اختیاري مې وجود ته حرام ورداخل شوي. الله مې پرانې سمنا وی ذکر لا د قرآن تلاوت له عبادتونو له مې زور ورکه وی 2 میاشتې چې په ما داسې تیرې شي چې د ما وجود کې تیارې وي. کله به مې یو ګناه تړه کېده او کله به چې 2 میاشتې مې په ځان سختې تیرې کړې په ذکر او اذکار او د قرآن په تلاوتونو او د الله په عبادت. نو 2 میاشتې پس زما وجود پاک شو بیا مې ګناه تړه نه کېده. غیر اختیاري چې وجود ته حرام ورشي. یو انسان بوي چې مونږ یې خو سار او ماښام خورو والله مونږ خو پیړو پیګم نه.
رونو په تور جامه باندې داغ نه ښکاري او په سپینه جامه باندې داغ ښکاري د یو انسان وجود داسې چې د غوښه هم د حرامو نه جوړه ده وینه هم د حرامو نه جوړه ده وجود کې دننه حرام دي په دې نه پوهېږي او چې د یو انسان غوښه د پاک خوراک نه جوړه ده حلال نه وینه د حلال نه جوړه ده هغه وجود په شان د سپینې جامې د په هغې باندې بیا داغ ښکاري داغ پې ښکاري هر څه زایله کوي مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډېر لوی انسان تیر شوی دی الله ته وی الله ماله داسې بچي راکړه چې پروردګاره پاک بچي پاک الله ولا یو زوی ورکه خو الله ورله زوی ورکه خو د اړه کې ورته الله راچولم و چې دی به زه د ګناهونو نه پاک ساتم د کبایرو نه نو هغه نوم کېښود محمد معصوم بل بچی ولا الله ورکه هغه نوم کېښود خواجه سعید د الله شان ته ګوره چې محمد معصوم لږ لوی شو بس الله الله کور کې لوبې م کوه الله 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 د الله نوم یې په خولې دی خپلې لوبې م کوه الله الله کوه بس الله نوم یې په خولې دی ماشوموالي نه پکې الله پاک داسې تقوا پرهیزګاري پیدا کړې وه چې د هغې څه اندازه نه وه لږ چې لوی شو جومات ته به ته مونځ به یې نه قضا کوه او بس ذکر اسکار کې به یې وخت تېرو مجدد الفسانی صاحب ډېر خوشحاله چې الحمدلله که زما بچې لوبې م کوي نو د الله نوم یې په خولې دی ما الله تا نه داسې بچې غوښتې خلک براله لمانځه له پیزار به وښکل دی به جومات کې ناستو لا جمع به ولاړه نه وه ورمنډه به یې کړې څه پیزار به یو طرف ته کېښودل څه پیزار به بل طرف ته کېښودل چې کله مونځ به وشو چې خلک برالل پیزار به یو ځای کې بل ځای به پراتو بیا به بله ورځ به بیا دا چلو شو بیا به منزل راغلی الله 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 ذکر به یې کو جمع نه ورمنډه لږ مخکې به ورمنډه کې څه پیزار به یو طرف ته کېښودل څه به بل کېښودل خلکو مجدد الفسانی صاحب ته وایي چې قربان مونږ خو چې راشو پیزار یو ځای وباسو بیا چې ورځو یو ځای پراتي څه بل ځای پراتي هغه وی دا څنګه چل چې تپوس یې وکړه جی وایي دا خو استاد وی محمد معصوم دا چل کوي څه یو طرف ته کې څه بل طرف ته کې چغې مو الله 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 چغې مو یو څه پیزار یو خوا غورځوي بل خوا غورځوي د وی یاره محمد معصوم چې دا کار کوي نو څه چل به پکې وي دا خو زما پاک بچی دی څه چل به پکې وي دغې وخت کې متوجه شو خپل ذکر کوي الله ورته په زړه کې راواچول الهام ورته وشو چې دا اخی طرف ته کم پیزار پراته دي دا اهل الیمین والا دي جنتیان دي هغه سعید دي او دا ګس طرف ته چې پراته دي دا اهل الشمال والا دي دا هغه چې سپیره خلک دي دا هغه دي مجدد الفسانی وی الحمدلله بچی خو می لا بالغ دی خو صاحب کشف خو دی خو د جنتیانو د دوزخیانو پیزارم پیجنی چې دا د جنتیانو دوزخیانو دا پیزار ګډ ور پراته دي الله الله هم کوي او د جنتیانو یو خوا کو دوزخیانو بل خوا کوي خواجه باقی بالله صاحب ډیر لوی سړیو هغه ته دا قصه وکړه چې دا خو می دا ماشومان بچی دي او دا خودی حتی را رسیدلی دی دا بسکو اسی نه د خلکو ګناهونه په ښکاره نشي چاته د چا ګناه یاد نه کی ځکه بعضې وخت کې کشف په اختیار کې دی خو الله پاک انسان له یو مرتبه ورکي نو هغه ورته وی چې دا بچي دي دواړه مال راولېږي چې دواړه یې هغه راولېږل زه به یې لږ تربیت وکړم نو هغه وی د مجدد الفسانی رحمت الله علیه اولاد دی نو زه لاړ شه د کور ډوډۍ پې نه خورم د بازار نه ولا خشته خوراک راوړم لکه میلمه له د بازار نه خوراک راوړي چې د بازار نه ولا خوراک راوړ هغه یې پې وخوړ د بازار خوراک یې پې وخوړ ما درته وی چې کرامت په اختیار کې نی بعضې وخت کې الله چې وغواړي نو ښکاره کي بعضې وخت کې نه دغې ماشومانو ته به یې دغې وخت کې ښکاره کړي بل وخت کې به نه ښکاره کېږي هر وخت خو پته نه لګي هغه خوراک یې چې وخوړ د بازار خوراک ګډوډ خوراک د هغې ماشومان هغه کشف یې الله پاک ځایله د مشتبه خوراک دومره سر دی خان نو په خوراک کې خیال به کې ګورئ
چې وجود ته د ګنده شی لاړ نشي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو مړی یو ناغه چې به مزدوري وکړه نو سبه راوړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه لبه ورکوړه سبه پخپله خوړه. نو یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله عنه له څه شی راوړه ناغه خوړ. وی تا ته پته لګی چې دا مې دلته سرول وته وینه. وی چې کله زه مسلمان شوی نو ما د جاهلیت په دور کې نو ما چاله پاره کهانت کړي پویدم پینا نو پاغه می مزدوری پورې وا نو اوسه مالاغه مزدوری دارا کړه. نو کاهنان خو د غیب او د علم د عیب دا وکي د غیب او علم خو الله سره اوسه مال راکنه نو تعالی مې راوړو ته خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وداري څه چلو. نو دا دواړه ګوتې د تعلقي ور کړې او دومره زور یو لګو. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کم خوراک یې کړو ټول الټه کړ. حالان کې پدې ابوبکر رضی الله عنه الله نه رانی وخنو خبر خو صحابه دومره پاکه زندگی تیر کړې ده. اولیاء الله دومره پاکه زندگی تیر کړې ده او د دوړو جهانو سردار مبارک سوی زمون خپل پاک پیغمبر مبارک سوی. امام الانبیاء فرمایي وی چې یو انسان په 10 درهم باندې یو جوړه والی په 10 درهم یعنی په 10 روپیا باندې یو جوړه والی او په دې 10 درهمو کې یو درهم دا حرام دی او 9 درهم حلال دی. نو په دې جوړه کې 10 حصے حلال شو یو حصہ پکې حرام شو. نو د دې انسان په وجود چې دا جوړوي چې په 10 درهم غشته دا او یو پکې حرام دی او 9 پکې حلال دی د دوړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی چې ترسو پورې دا جامع د دې انسان په وجود باندې وي نو رب العالمین د دې انسان عبادت او منځ نه قبلای عبادت او منځ نه قبلای. نو چې لا بیا غونډې 1000 روپو لوټ د حرامي غونډ 5000 د حرامي او پاغي باندې والی اسه کوه منځونه نو او امام الانبیاء صادق او مصدوق ته پاک پیغمبر مبارک دروغ نه وای. علما کې پکې تاویل کوي با خود دوړو جهانو سردار مبارک عمده قشان فرمایلی دی لکه دا ما چې درته وی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی زما دې په هغه ذات باندې قسمی چې دا محمد صلی الله علیه و آله وسلم صادقه په قبضه کې ده. نو یېرونو چې مونږ او تاسو ته امام الانبیاء قسم مخرینو خبره به منو کې به قسم به منو به قسم به منو. قسم ته خود رسول الله برکت نشتا خو خلق د خبره د مضبوطیا د پاره بیا قسم خوري. قسم بغیر د قسم نه مونږ منو. نو د دوړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی زما دې په هغه ذات باندې قسمی چې د محمد صلی الله علیه وسلم ساده هغه په قبضه کې ده چې کله یو بنده یو انوړی د حرام او خېټه کې واچي نو چې تر سو پورې د نو وی تر سلويخ تر وز پورې حز د عمل نشي قبلې دی. پورا قسم رسول الله مبارک پر وړلې دی. زما دې په هغه ذات قسمی چې د محمد صلی الله علیه وسلم سا او روح داغه په قبضه کې دی چې څوک یون وړی د حرام او خېټه ته واچي نو سلويخ تر وز پورې رسول الله مبارک فرمایي عبادت نشي قبلوري نه قبلي یون وړی همونه بزانو ساتي. بس ډیر زیات اختیار زندگی به تیرې له بکار کی. مولانا محمد تقی عثمانی صاحب د دې زمانه شیخ الاسلام ډیر لوی عالم دی. الله دې جون کې برکت پیدا کړي. او د محمد شفیع رحم الله زویره هغه معرف القرآن لیکلی دی تجل کې ډیر لوی سړی دی. والد صاحب وی چې زما والد صاحب وفات شو وی په موږ باندې ډیر زیات غم راغی. ډاکټر عبدالحی صاحب دا ډیر لوی بزرگ تیر شوی تقی عثمانی صاحب پیرو ډیر لوی بزرګو. نو وی زما د والد صاحب ور د ډیر قریبی تعلق وی ډاکټر عبدالحی صاحب راغی خلک راځي غم راځیلن وی چراغي وی په موږ باندې ډیر زیات غمو. وی ډاکټر عبدالحی صاحب ډیر زیات کمزور او ډیر کمزور
دی د هومیوپیتیک ډاکټر خو عالم او ډېر لوی بزرګ د زمانې تیر شوی دی. نو زمونږ د پلار یو معجون وی ما ولا په منډه هغه معجون تقي عثماني صاحب وی روخ کړ. وی ما ورته وی چې جی د دې نه یو چمچه بسواله زمونږ د زړه دپاره. وی ډاکټر عبدالحی صاحب وی چې دا کم زه وی ما ورته وی چې دی دا زما د پلار و دا به زما پلار خوړل. وی ما ته وی چې تقي چې ستا پلار به خوړل نو مال یې څنګه راکې؟ ستا پلار چې مړ شو نو د مرګ نه پس چې ستا د پلار څومره شی پاتې شو هغه به په وارثانو د هغه باندې تقسیمیږي. نو په دې کې ستا حق شته، ستا د رونو پکې شته، ستا د مور پکې شته، ستاسو د وارثانو د ټولو حق ته پکې. په دې چمچه کې چې ستا حق دی د هغوی هم حق ته پکې. نو ته په ما باندې پردی شی خوري؟ سړی چې مړ شي خو د هغه مال به تقسیمیږي چې نه تقسیم شوی دی کې خو د ټولو حق ته په ما څنګه پردی خوري؟ وی ما ورته وی چې جی زما د پلار څومره بچي دی وارثان دي ټول دې ځای کې موجود دي او ټول بالغان دي. ټولو چغې کړې چې زمونږ د طرف نه تا ته اجازت دی، بالکل اجازت دی، د دې نه یو چمچه وخوره. بیا ډاکټر عبدالحی صاحب د هغې نه پس یو چمچه وخوړه. دومره خیال یې ساتلی دی. زمونږ خو صاحبه سړی مړ شي او د میراث پته بیا نه لګي چې کله به تقسیمیږي. دا سره مجاهده کنه دورونه کاروبار کوي، یو مشر دی یو کشر دی کاروبار کوي، پلارم کاروبار کوي، بچی مو سره کاروبار کوي. لږ خو سوچو که کنه چې پلار کاروبار کوي آیا د دې دا بچی چې لګیا دی نیازبینه کاتبه نه کوي؟ آیا د پلار سره په کاروبار د پلار مال به جدا وي د بچی به جدا وي؟ داسې نه ده چې بس بچی به راوړي او هغه هله ستا دی. نه، انت و مالک لیبیکه خو نور حدیث هم شته. نو دا زوی چې تا سره کار کوي آیا تا سره په کاروبار کې شریک دی او کنه دی تا سره ملازم دی په تنخواه در سره کار کوي او کنه دی د پلار سره اسې امداد کوي کار ور سره کوي؟ نو بیا چې سبا مسلې پیدا شي نو مفتي له راوړي. نو مفتي چې څوک موږ ته څه پته لګېده چې تا د پلار سره کار کوو نو آیا ته ورسره په کاروبار کې شریک وي او که آیا ته سره مزدوری نه کېده او که آیا اسې پلار دی امداد دی ورسره کو؟ نه نه، نو همدغه شان په شریکه کې به کاته چلیږي. رونو حساب کتاب برونو هم صفا کی. یو ورور مزدور دی که دی شریک دی، بل ورور زوی پلار سره شریک دی که دی مزدور دی. داسې نه چې د یو ورور حق بل وی ګورې. نه نه نه، هر څه به صفا وي. نو عبادت کول دا آسان کار نه دی. عبادت یوازې مونځ او دس او روژه نه ده. عبادت دا دی چې الله څه وایي هغه ومنو، چې الله هم د څه نه منې کوي د هغې نه ځان منع کوو. او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کوم انسان د محرماتو نه ځان وساتي د ټول نه زیات عبادت ګزار دی. بس نوافل زیات مه کوه. کاروبار صحیح که، کاروبار د دوکې مه کوه، کاروبار پاک. رونو زمونږ په تاسو باندې ډېر خفه کېږي. ګورې په تاسو موږ دردېږو، تاسو موږ په جهنم نشئ پیرزو. موږ وایو چې الله دله جنت درکړي، ځکه دا خبرې کوو. ګورې نن سبا زمونږ د پښتنو کاروبارونه ټول د نیازبینتوب دي. ګورې قسم په خدای دا ټول د نیازبینتوب دي. ګورې پلار زوی ته نشي ویلی ورسره لګیا دی، په دوکان کې ورسره ناست دی، د کپړو په دوکان ورسره ناست دی یا په بل څه ورسره ناست دی، نیازبینې کاتیرې غږ نشي کولی. رونو ګورې خپل کاروبارونه د پاک کې او د حرامو نه ځان وساتئ. ګورې بالکل که څوک په پردونو باندې ورغې، که په پردی بوساړه باندې څوک ورغې، که په پردی ګیا باندې څوک ورغې، اړو څوک پروا نه ساتي. حیران بشي. تاسو نه تپوس کوم دا جومات د څه لپاره جوړ شوی؟ لږ جواب راله راکړئ. د عبادت لپاره جواب راله راکړئ. د څه لپاره جوړ دی؟ نو چې جومات د عبادت لپاره جوړ دی نو د محلې داخله خو ولسار غلو له راځي. دا خو پکې غسل وباسي، لامبل له راځي، جنابت غسل پکې وباسي. نو دا د عبادت لپاره جوړ دی که دا مړه غلخانه خو جدا وي؟ دا د عبادت لپاره جوړ دی که یو سړی را روان شي جومات ته ځي نو خلک ټټې ته ځي نو ته سوچو که دا جومات ته راځې که ټټې ده؟ لږ سوچ خو که کنه څونه عظیمه ګناه ده چې په دې نیت ته را روان شي چې جومات کې به غټه او دسمات کوم د کور نه په دې نیت را روانې، سپېره د کور نه په دې نیت را روان شي چې جومات کې به عبادت کوم بدبخته. نو ته په دې نیت را روانې چې جومات کې به صحبت غرض به وله ورکومه. الله الله.
او بیا جنوب په جمعات ته نه داخليږي چې کوم سړی په حالت د جنابت کې حایزه نفاس ولا خزا جنابت ولا په جمعات ته نه داخليږي نو ته چې لامبې په جمعات کې غسل وباسې تا د جمعات په دروازه چې قدم کې خو ته جمعات ته ور داخل نشوې چې کم کسان په دې باندې راضي چې دا جنوب دی راضي او لامبې دي دا مو سره ګناهګار دي ګوري چې کم کسان په دې باندې راضي چې داري پکې او داس ماتي دا مو سره ګناهګار دي جمعات کې خلیټین جوړ شو طالب د پاره یا تبلیغیان جزانان راشي ملمانه دي هغه په پردو د غنشي ګرځي دي نو بعد شیزونه ضرورت المحظور چې کوم شیزونه ضرورت ته پاري نو بیا خیر دی ضرورت ته خو لیکن دا څه خو نه ده کنه چې ځان لکور نشه جوړولې نو جمعات ته برازي نو پدې بنخه پکېګو بعضي وخت کې برته سخت وي عالم د پلار په شان دي پلار بعضي وخت کې سخت وي من پتا سو باندې خپکېګو قسم دې چې در باندې خپکېګم قسم مې درته وخور بس نه چا سره بوغ ساتم نه چا سره حسد ساتم هر خبره چې کوم په دې منبر باندې ناستم زما مقصد دا وي چې زما رب مان راضي شي د قران به احترامي را نشي د الله د کلام به احترامي را نشي او د جمعات سپکاوي را نشي دغه به مقصدي نور چې زمون سو خبرې په کم نیت اړې هغه پیښو خدای پیښه خو موږ په خپل نیت کې الله ته چې خبره کوو وړم زمونږ بل بسي دا پاکی ولی ځکه که زما له خیرنی او زی په غلط نیت کوم زما رب په دې قادر چې ما هر وخت رونیسي او که زما خبره یو انسان په غلط طرف باندې وړي نو زما رب په دې قادر چې غم رونیسي دوکه الله زمونږ راضي شي الله موږ د خپل قهر نو ساتي الله موږ د خپل قهر او د عذاب نو ساتي الله د حرام نم پروردگار او ساتي د حلال رزق م الله نصیب کې او کم خلق چې کاروبار حرامي الله د حلال رزق کاروبار ول ورکي او د حرامونه پروردگار نه پرت پیدا کې زمنګ مدرسه د اوډیګرام جلند سره اداره الحديث الله ترقی ورل ورکي الله قبولیت او مقبولیت ورل ورکي اخر وخت په خپل دا کلمه روانه کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم